بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 41 نمبر درس دی. نن به انشاءالله موږ د اسم غیر متمکن اولنی قسم چې کوم دی، اسم غیر متمکن اته قسمونه دي. اولنی قسم پکې ضمایر شروع دی، دا ضمایر بیا 15 قسمونه دي. نو هغې کې د آخري 15 قسم شروع دی ضمیر مجرور متصل. دا ضمیر مجرور چې دی دا صرف متصل وي، دا منفصل نه وي. ضمیر مرفوع چې دی هغه متصلم وي منفصلم وي، بیا ضمیر منصوب متصلم وي منفصلم وي، او دا ضمیر مجرور صرف متصل وي. نو اوس د دې ضمیر مجرور متصل تعریف زده کوو چې دا ضمیر مجرور متصل وایي څه ته. نو هغه ضمیرونه کوم چې حرف جر یا مضاف سره ملو وي، حرف جر یا مضاف سره به ملو وي، متصل معنا ده چې ملو وي، او په ترکیب کې مجرور یا مضاف الیه وي. چې حرف جر سره وي نو په ترکیب کې بیا مجرور وي، او که مضاف سره وي نو په ترکیب کې بیا مضاف الیه وي. بیا دا ضمیر مجرور متصل چې دی که نه دا بیا دوه قسمه دی. ضمیر مجرور متصل بیا دوه قسمه دی. یو ته وایي ضمیر مجرور متصل به حرف جر چې حرف جر سره متصل وي، لکه لی او لنا. دا لام جاره چې دی دا حرف جر دی، او دا یا ضمیر مجرور چې دی دا ورسره دغه دی مجرور دی. دا یا ضمیر چې دی دا ورسره مجرور دی، او دا لنا کې چې دا لام جاره دی او دا نون ورسره ملاو دی، دا نون ضمیر دا متصل دی، دې سره د لام جاره سره متصل دی. نو دا ضمیر مجرور متصل به حرف جر، یعنی دا ضمیر مجرور چې دی دا حرف جر سره متصل وي. او بل دویم نمبر قسم یې څه دی د ضمیر مجرور متصل؟ مجرور متصل با اضافت، یعنی مضاف سره متصل وي، لکه داری دارونا. دا دار دا مضاف دی او دا یا ضمیر د دار سره ملاو دی، نو دا پکې ورسره دغه دی مضاف الیه دی. او دا دار دارونا دار مضاف دی، او دا نا ضمیر ورسره مضاف الیه دی. نو که مجرور وي متصل یعنی مضاف سره متصل وي نو بیا به هغه مضاف الیه وي، دا ضمیر به مضاف الیه وي. او که دا ضمیر حرف جر سره متصل وي نو بیا به دا مجرور وي، دا ضمیر به بیا مجرور وي. اوس انشاءالله دا ضمیر مجرور متصل به حرف جر، یعنی دا ضمیر چې کوم دی که نه دا حرف جر سره مونږه متصل کړی دی. نو دا ټول ګردان مې ولیکلو په کتاب کې صرف لی او لنا پورې ورکړي وي، او نور پوره دغه ورسره ګردانې ورسره نه وي لیکلي. نو انشاءالله نن به مونږ د ضمیر مجرور متصل چې حرف جر سره متصل وي نو هغه هم ټول ضمیرونه وایو، او چې بیا کله مضاف سره متصل وي نو هغه به هم وایو، او دې سیټ ته به ورله انشاءالله ترکیب هم کوو. نو ګورئ دا لام جاره چې دی دا لام جاره دی، او دا یا ضمیر ورسره متصل دی. نو دا وایي لی زما دپاره، لی یا زما دپاره یا زما دواړه معنی کولی شي. زما دپاره معنی هم کولی شي او زما معنی هم کولی شي. بیا د تثنیه او جمع متکلم دپاره راځي لنا. دا لام جاره دی، دا نون ضمیر ورسره متصل دی، نو دا مجرور دی. نو د دې معنی ده زمونږ دپاره هم کولی شي او زمونږ هم کولی شي، صرف زمونږ دا هم کولی شي او زمونږ دپاره هم کولی شي، دواړه معنی د دې کولی شي. اوس واحد مذکر حاضر دپاره راځي لکه. دا لام جاره دی او دا کاف ضمیر ورسره متصل مجرور دی. نو د دې معنی ده ستا دپاره، یا صرف ستا معنی هم کولی شي، دواړه معنی کولی شي. بیا د تصنیع دپاره راځي لکما. دا لام جاره دی، کما ورسره ضمیر متصل دی مجرور دی. نو دې معنی ده ستاسو دواړو دپاره یا ستاسو دواړو. او لکم دا لام جاره دی، دا کوم ضمیر ورسره متصل دی مجرور دی. نو د دې معنی ده ستاسو ټولو دپاره یا ستاسو د ټولو، دقه معنی کولی شي. بیا واحد مؤنث حاضر دپاره لکی. دا لام جاره دی، دا کاف ضمیر ورسره متصل دی د لام جاره سره. نو دا کاف جاره او دا لام جاره او کاف ضمیر مجرور. نو د کاف د دې معنی ده ستا دپاره، ستا یوې مؤنثې دپاره، یعنی ښځې ته خلک وایي ستا دپاره، یا ستا دواړه معنی کولی شي. ستا دپاره معنی هم کولی شي یا صرف ستا معنی هم کولی شي. تثنیه دپاره راځي لکما، لام جاره او کما ورسره ضمیر متصل مجرور دی. نو د دې معنی ده ستاسو دواړو دپاره یا صرف ستاسو دواړو دومره معنی کولی شي. لکنه دا لام جاره دی، دا کنه ضمیر ورسره متصل مجرور دی، ستاسو ټولو دپاره یا ستاسو د ټولو دا معنی کولی شي. اوس واحد مذکر غایب دپاره راځي. واحد مذکر غایب دپاره راځي لهو. د هغه یو سړي دپاره له دا لام جاره دی، دا هو ضمیر ورسره مجرور یا هو ضمیر ورسره متصل دی، دغه مجرور دی.
نو د دې معنی د هغه یو سړي دپاره یا د هغه یو سړي دواړه معنی کولی شي. تسنیه لهما لهما دا لام جاره دی، هما ضمیر ورسره متصل دی مجرور دی. د دې معنی ده د هغه دواړو سړو دپاره هم معنی کولی شي او معنی دا هم کولی شي د هغه دواړو سړو دومره معنی هم کولی شي. بیا د جمع لپاره راځي لهم، لام جاره دی، دا هم ضمیر ورسره متصل دی، دا مجرور شو، دا هم ولا مجرور شو، لام جاره او دا هم ولا ضمیر مجرور متصل دی. د دې معنی د هغه ټولو سړو دپاره او یا دا معنی هم کولی شي د هغې ټولو سړو. اوس واحد مؤنث غایب دپاره راځي لها، دا لام جاره دی، ها ضمیر مجرور متصل دی، د هغې یوې ښځې دپاره یا دومره دا ویلی شي د هغې یوې ښځې بس دومره. لهما دا لام جاره دی، هما ضمیر ورسره متصل دی مجرور دی، د هغه دواړو سړو دپاره د هغې دواړو ښځو دپاره یا صرف دومره ویلی شي د هغې دواړو ښځو. بیا لهن دی، دا لام جاره دی، هن ضمیر ورسره متصل مجرور دی، د هغې ټولو ښځو دپاره دا معنی هم کولی شي او دومره معنی هم کولی د هغې ټولو ښځو. اوس د دې مونږ ترکیب کوو. ګورئ ورته دا لی دی، دا لام پکې جاره، لام جاره او دا یا ضمیر متصل د لام سره متصل دی، ملاو دی، متصل مجرور. نو جار مجرور چې ملو شي دا جار چې د خپل مجرور سره ملو شي نو مرکب جاری شو، مرکب جاری. ٹھیک شو جی. بیا دا قشانتی لنا، دا لام پکې جاره شو، لام جاره او دا نا چې دی ضمیر متصل مجرور، ضمیر متصل مجرور شو. دا جار خپل جاره او مجرور چې ملو شي مرکب جاری. ٹھیک شو. بیا لکا، لکا دا لام جاره او دا کاف ضمیر متصل، ضمیر متصل معنی چې د جاره سره ملاو دی، ضمیر متصل مجرور، جار او مجرور چې ملو شي مرکب جاری. بیا لکما، دا کاف دا لام جاره او کما ضمیر متصل مجرور، جار حرف جر او مجرور چې ملو شي مرکب جاری. دې ته ترکیب وایي. لکم دا لام جاره او دا کم ضمیر متصل مجرور، جار او مجرور چې ملو شي مرکب جاری. بیا د واحد مؤنث حاضر دپاره راځي لکی، دا لام جاره او دا کی ضمیر چې دی ضمیر متصل مجرور، جاره او مجرور چې ملو شي مرکب جاری. دغه شانت د دې ټولو ضمیرونو ترکیب به په خپله وکړئ چې دا ستاسو د جار و مجرور دا کم ضمیر مجرور متصل چې ورسره دی د ضمیر چې دا کم د حرف جر سره متصل دی دغه ورله مجرور دی. ٹھیک شوه. وګوره لی دا لام جاره او یا ضمیر متصل مجرور. بیا لنا لام جاره نا ضمیر متصل مجرور. لکا لام جاره کاف دا ضمیر متصل مجرور. لکما لام جاره کما مجرور متصل. لکم لام جاره کم ضمیر متصل مجرور. لام جاره کی ضمیر متصل مجرور. لام جاره کما ضمیر متصل مجرور. لام جاره کننا ضمیر متصل مجرور. لام جاره هو ضمیر متصل مجرور. لام جاره هما ضمیر متصل مجرور. لام جاره هم ضمیر متصل مجرور. لام جاره ها
ضمیر متصل مجرور، لام جاره هما ضمیر متصل مجرور، لام جاره هن ضمیر متصل مجرور. نو دا ټول داسې دې ترکیب باندې به د دې تاسو په خپل هم ځان سره په کاپیانو باندې ولیکئ، ترکیب به وکئ چې دا ترکیب هم ستاسو ښه پوخ یاد شي. انشاءالله مخکې به بیا ترکیبونه هم ورسره کوو. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس ور اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.